عبدالله ابن مبارک لوی محدث دی، لوی محدث د حدیثو لوی امام دی، لوی تاریخ لري. یعنې ډېر احادیث یې موږ ته د پیغمبر علیه السلام را رسولي. یو ځل یې خوب ولیده، په خوب کې ورته حضور پاک فرمایي عبدالله د مبارک زویه بصرې ته به لاړ شي او هلته یو تاجر د سوداګر د بهرامي نوم دی، هغه ته به یو خوشخبري ورکړي، زیری ورکا. هغه خوشخبري دا ده چې هغه ته ووایه چې ته به جنت کې ما سره یو ځای داخلېږي، ما سره به یو ځای جنت ته ننوځې. دا خوشخبري وله ورکا. عبدالله ابن مبارک چې کله د خوب نه راویښ شو، حضور پاک فرمایي من رآني فی المنام فقد رآني، چا چې زه په خوب کې ولیدم د یقیني ولیدم. فإن الشیطان لا يتمثل بي، شیطان زما په شکل نه راځي، زما په شان شکل شیطان نشي جوړولی. خو لوی محدث دی چې پیغمبر مبارک په خوب کې ولیده، نو دا خوب خو بلکل یقیني دی. ودرېږه دا معلومات لکوم د شاګردانو نه تپوس کړه لکه بصره کې څوک کس بهرام په نوم شته، تاجر دی سوداګر دی؟ وی او شته. ستا ورسره څه کار دی؟ زما د هغه سره ځان له پټه خبره ده. هلې ونه وی چاته هلې نه وایي چې څه چل شوی دی. هغه سره لږ ملاقات کول غواړم. خلکو وی حضرت اخو مجوسي دی، اخو د اور عبادت کوي، مجوسي دی. بس زه په بصرې ته ځم ګورم که بل څوک یي. راغی بصرې ته. بصره کې د دنیا شاګردان دي، علما دي. هغه شاګردانو نه تپوس وکړه چې راغی لوی استقبالیه وشوه. چې دې بصرې ته راغی د دنیا استقبالیه وشوه او شاګردان ترې تو راتو شو او شاګردانو بوته حضرت څنګه رالی؟ زما لږ غوندې کار دی دلته. خاصو شاګردانو نه تپوس وکړه دلته څوک تاجر چې بهرامي نوم یې شته؟ وی او شته جي، مشهور سړی دی، بین الاقوامي انټرنیشنل تاجر دی. هغه سره زما له غوندې کار دی. حضرت اخو مجوسي دی، د اور عبادت کوي. بس ټیک ته وی دی که نه، بل خو څوک نشته بهرام. وی نه بل څوک نشته، تاجرانو کې دقه یو سړی دی، ډېر مشهور دنیا کې خلک پیژني. زه هغه سره ملاقات کول غواړم. د شاګردانو دا سوچ راغی چې ممکن د عبدالله ابن مبارک د سره تجارت کول غواړي، سوداګري کول غواړي. خلک هندوانو سره هم تجارت کوي، سیکانو سره هم کوي، بل سره هم کوي، بل سره هم کوي. دی چې ورغې ورننوت شاګردان ورسره دي، نو بهرام پیژنده، دا علما خلک پیژني او دا کافر هم د عالمانو ظاهر کې عزت کوي. او ورته راپاڅېده او ډېر لویه په طریقه باندې ورته غاړه ورته کښېنو. حضرت تاسو څنګه رالی؟ بهرام تا سره مې یو 2 منټه خبرې دي. هغه هم پوه شو چې ما سره به د څه خبرې خو یا به څه شی خرڅوي یا به څه شی اخلي. لویه منډی لګېدلې ده او صیبه اوښان راځي او ځي. دې زمانه کې ټرکونه منډو ته ځي راځي، هغه زمانه کې اوښان دي، اوښان راځي تشېږي او نور بار کېږي. څه سامان راوړي، څه سامان وړي. دا دړ نوکران په سوونو زرګونو لګیا دي، څوک سامان بندوي او څوک کولاوي، څوک اخلي او څوک خرڅوي او دفتر یې لګېدلي دي. لویه منډی ده. عبدالله ابن مبارک جاجلي چې واقعي دا سړی خو ډېر لوی تاجر دی او سوداګر دی او لوی نظام روان دی. بهرام تا سره ځان له کار لرم، حضرت راځئ چې ځان دی کړو. شاګردان بار پاتې شو، بهرام دې دننه کړو. دې سوچ باندې چې کېدی شي څه اخلي خرڅوي. نو عبدالله ابن مبارک یې تپوس کې بهرام یو تپوس ته نه کړم، تاسو داسې نیک کار کم کړی دی راته ووایه. دې له راغلی دومره لوی مزل مې چې د میاشتو کړی دی، دې دپاره راغلی ما. یاره صاحب ما ته ګوره نیکۍ ته ګوره، نه څه نیک کار به دې کړي چې ته پې مطمئن یې. بس خو چې څوک راشي د ډوډۍ وخت یې روټۍ پې خورم، اوبه پې څښم، غریب یې هغه سره خیرات وکړم، د چا مې قرض دی غریب دی ورته یې وبخم او چا له نغد یې ورکړم. دا مې نه وي، دا وړې خبرې دي. داسې یو کار راته ووایه، داسې یو کار چې ته پې مطمئن یې او په ژوند کې تا یو ډېر ناشنا کار کړي، راته ووایه. بهرام ورته وایي عبدالله ابن مبارک درته به ووایم خو خلکو ته به ووایې، یو راز مې شته. وی نه به ویم، وعده ده، مرګ نه پس که مې بیا ستا ویم به خو اوس به نه ویم، وعده ده. وی ښه. بالښت یې واچو، دروازې بنده کړه. وی تا زما هر څه ولیدل چې زما څونه مال او دولت دی او یو مې زوی دی، د زوی مې واده
نو ما فیصله وکړه چې په ده ډوډۍ ورکوم خو داسې ډوډۍ به ورکوم چې داسې ډو چا ورکړې وي د دنیا مال دولت دی زما دومره دولت دی چې ما ته د هغې پته نه لګي تا ولیدل چې د اوښان راځي او تشریږي او ډکېږي او دا نوکران دي لګیا دي خپل کارونه کوي نو ما ډېر لوی مال دولت دی او زوی مې یو دی ما وې راشه په دې زوی باندې ښه خرچه کوم خو ښه صدقه کوم ښه خیرات کوم نو واده مې د زوی جوړ کړو اعلان مې وکړو چې زه داسې صدقه کوم چې څوک هم زما د دې زوی د واده د ډوډۍ د خبرې ټول راځي خیرات مونږ ورته ولیمه وایو مونږ خو ولیمه کوو هغه صدقه ده راځئ ښځې دې م راځي نران دې م راځي او ماشومان دې م راځي لوی دې م راځي او یوازې دا نه چې څوک ځان سره وړي یو عامه ډوډۍ مې ورکړه او چې څوک به خبرېدل راتلل به وریجې به م خوړې ډوډۍ به م خوړه خوراکونه به م خوړل او ځان سره به یې وړم او ګفټونه مې جوړ کړي د جامو سپلو وغیره چا له جامې ورکوه غریبانانو له چا له سپلی ورکوه دومره ډوډۍ به په خلکو وخواړه چې ټول خلک ماړه شو ګفټونه م خلکو یوړل اخره کې چې کم مې لوښي هغې کې مې خلکو ته خوراکونه واچول چې دا م ورپسې وړی او نوکرانو ته مې تاسو چې څه مونې وړی بس دا یو نن صدقه ده خیرات کې د دوی د واده ستړی شوم ټوله ورځ ټوله ورځ نوکران هم ستړي شو د شپې 10 11 12 بجې شوې بره بالخانې ته وختم وده شوم ستړی هم ډېر زیات دې کې ور وډبېده چې ور وډبېد راویښ شوم غصه شوم چې دا د میلمه وخت دی دې وخت کې ما ته څوک ور وډبوي زه خو نن زما بیخ بنیاد څو ورځو راوتی دی اوس یو پټې دمه شوم د خوبه یې ویستم ما وی که دا نوکران پاسوم نو په هغې مې مړه رحم وکړه ترس راغی چې دې غریبانانو خو هم ډېر لوی کړاو کړی دی ستړي دي اوږده دي زه راشه زه اسیبول شوم هغه یې ولې وي خو م پخپله ورکوزېږم وی چې رالم ډیوه مې ځان سره راواغېسته او دروازه مې په لوکو خو مې کتل نو دروازې مخې ته یو زنانه ولاړه ده یو جینۍ ده یو ځوانه جینۍ ولاړه ده یو ډیوه ورسره ده او دا زنانه ته چې ما وکتل نو د ما په زړه کې ترس او رحم راغی ځکه شلېدلې سپلی کیړی وې د غریبي او پړونې م شلېدلې دي ټوټې ورته لګېدلې دي او جامو ته چې وکتل جامې یم ګډې وډې دي شلېدلې پرېدلې دي ډېر په بده ورځ ده او ډیوه لاس کې ده هغه پړق پړق کوي مري رپېږي ما دې زنانه ته ووایي چې څنګه رالې په دا نیمه شپه کې وی بهرامه دې ډیوه کې مې تیل خلاص شو او ماشومان بچي مې دي یتیمانان پلار یې مړه دی اوږي دي د لوږې د دړ نه جاړي او چغې وایي چې زمونږ دړ دې په خېټه کې اوږي دي غریبانان خواران نو دا ډیوه بله وه نو په دې ورته زه لګیومه چې دوی قلار شي دا ډیوه راته مري نو که دا مړه شوه نو ماشومان جاړي د لوږې نه نو تاله رالم په دې ډیوه کې راته لږ تیل واچوه چې دې بچو ته مې ډیوه بلوي نو که جړی لږه قلاری دې ته راغلی چې دا خبره وکړه نو زما پاره سر ته وخته غوسه مضبوطه راله ډېره غوسه شومه او ما ورته د غوسه انداز کې ووایي چې بچې لورې یا زنانه تا ته پته وه چې زما د زوی واده دی وی او تا ته پته وه چې ما صدقه کړې ده او دې نه م خبر وم تا ته پته وه چې ما عام اعلان کړی چې څوک راځي خوري او دې خوري ماشومان زنانه دې م راشي وی دې نه م خبر وم تا ته پته وه چې ما ویلو چې څوک ځان سره اوړی نو م ځان سره یوسوي او دې نه م خبر وم نو ولې نه راتلی نیمه شپه راځي دروازې ولې نه راتلی تا به م خوړلې وه ماشومان به دې روستي وه هغوی به م خوړلې وه ځان سره به دې وړې وه لوښي به مې م درکړي جامې به مې م درکړې وې ماشومانو له به م ورکړې وې نو دا څه مکیز دې جوړ کړی دی چې وایي زما بچي د لوږې مري او جاړې او درد یې په خېټو کې او ډیوه کې تیل واچوه ولې نه راتلی څه ورسره ده اوس مې د خوبه وباسئ وایي زنانه ما ته په ژړا شو او ما ته وي بهرام خدای دپاره دې ډیوه کې یو 2 قاشوغې تیل واچوه نورې خبرې بس پرېږده مجبوره نیکبخته بچي مې جاړي لوږه ده په بچو مې خدای دپاره ماشومان کور کې یوازې پراته دي 2 قاشوغې تیل واچوه بس نور مالګه په زخمونو مه دوړوه دې کې واچوه چې دا خبره یې وکړه لږ میړه نرم شو ما وی اسې دا تپوس خو درنه کومه دونه خو راته ووایه چې ولې رانلې وی بهرام نورې خبرې پرېږده دې ډیوه کې راته تیل اچې که نه اچې نن خدای ستا درته ودروړې مجبور یم که نه اچې چې د بل چا دروازه ووم یو 2 قاشوغې تیل هغې نه وغواړم
خدای خاطر وکړه 2 قاشوغې تیل راکړه که دې وس کې وي کنې کې د نظر زما خبرو کې ګوتې مه وه زما په زخمونو مالګې مه دوړوه 2 قاشوغې تیل غواړم راکې که نه راکې ما یې در کوم تیل بلکل در کوم خو په دې مې پوه کوې بس نورې خبرې پرېږده نشم ویلي 2 قاشوغې تیل اچوې که نه اچوې چې زم درنه ماشومان پې جاړي د خدای بند زر کوه یتیمانان دي چې دا خبره وکړه د ماړه درم شو ما په سر ورته لاس کېښودې بچې هسې خو دونه مې پوه که تیل هم در کوم هر څه در کوم دونه مې پوه که چې ته ولې رانلې تا بچي ولې رانوستل تا ولې ډوډۍ را بچي دی نار دی اوږې دی جاړي نو ولې نه راتلې نه مې پرېږدې بهرام نه دا ال به راته وی وی بهرام تا ته پته نشته چې زه څوک یم زه د رسول الله مبارک نوسی یم سید یم سیده او زما نیکه دا اعلان کړی دی چې زما بچي او زما نوسی به صدقې او خیراتونه نه خوري حضور پاک فرمایي انما هذه الصدقات انما هي اوصاف الناس دې سره سړي د ګناه نه پاکېږي صدقې سره ګناه لاندې وځي دا خیرې دی ګناه ورسره ختمیږي نو چې کم سیز کې دا خاصیت دی نو کم از کم نور مسلمانان به خوري خو زما نوسی زما بچي به نه خوري رسول الله مبارک له بچا تحفه راوړه ډالۍ به راوړه هدیه به قبلوله خوړه به او صدقه به چې چا راوړه نو هغه به قبوله کړه خو په خپله به نه خوړه صحابو له وکړه انا لا ناکل الصدقه موږ به صدقه نه خورو نو زما نیکه اعلان کړی دی چې زما بچي به صدقه نه خوري او تا خو صدقه خیرات کړی نو ما په دې وجه تا صدقې له رانلم خدای دپاره بهرام ما نور مه تکلیف کوه بچی میں یتیمانان کور کې یوازې پرېښي دي په تیاره کې مهرباني وکړه دې ډېوه کې لږ تیل واچو چې ځان مې ورسو بس پوه شوم ما یې ښه 2 منټه ودرېږه لاړم مزدوران مې راویښ کړل او د بوجۍ مې د خوراک نه ښه مضبوطه ډکه کړه او جامې مې هم پکې واچولې او پکې مې لوښي څیزونه هم واچول او نوکرانو ته مې دا را په شا کې وایي نه نه صاحب مونږ یې وړو ما ویې نه لکې مې وایي چې د دې ښځې راز زه نه فاش کړو ما تېره په اوږه کې ابوجۍ مې په اوږه کړه دیوه مې ځان سره واغېسته ښه مضبوطه تیل مې واغېستل ښځه مخکې دا زه ورپسې یو کچه کور ته خیمنما کچه کور ته وردن نه شو چې وردن نه شو زه ورپسې وردن نه شوم دروازه بنده کړه ما هغه ماشومانو ته دیوه هم برابر کړه او ماشومانو واقعي جړل وایي مورې خېټه خوږېږي وایي مورې د لوږې مړه شو وایي مورې په خېټه درد دی ما هغه خوراک راواغېسته او بچو ته مې کېښود جامې مې هم راویستې او امور بچو ته وي اله بچې راشه بهرام کاکاجي دله ډوډۍ راوړې ده او بچې الجینۍ ته مې وویل چې دا صدقه خیرات نه دی ښه دا تحفه ډالۍ در دې نه ستاسو نیکه منه نه ده کړې اله بچې راشه بهرام کاکاجي دله ډوډۍ راوړه چې خوراک وکړې ماشومان راغونډ شو ماشومان خوشحاله شو چې ډوډۍ ولیدله ماشومان مور ته وایي بیبي مورې ډوډۍ نه خورو اله به خورو چې بهرام کاکاجي ته یو دوا وکړو یو دوا ورته کوو ښه بچیو کې ورته دوا ماشومانو خپل پوچیني لاسونه اوچت کړل او څه وایي یا الله بهرام کاکاجي په دا نیمه شپه موږ له ډوډۍ راوړه زموږ لوږه ختموي الله دا درنه سوال کو چې دا بهرام کاکاجي زموږ د نیکه محمد مصطفی سره یو ځای جنت ته بوځه یو ځای زموږ نیکه سره جنت ته بوځه دقه دوا وخوړله نو عبدالله ابن مبارک دقه یو نیکي مې په ژوند کې کړې ده بله نیکي مې نشته عبدالله ابن مبارک ورته څه وایي وایي بهرام د هغه ماشومانو بچو یتیمانانو د حضور پاک د نوسو دوا خدای قبوله کړې اسینګه وایي زه دقې ټکي لرالم ما رسول الله مبارک په خوب کې ولید او ما ته وی عبدالله لاړ شه او بصره کې یو تاجر دی او بهرام یې نوم دی زما سلام ورته ووایه او زیری ورکه چې جنت ته به ما سره یو ځای داخلیږي بهرام وجړل او عبدالله ابن مبارک ښه دومره رسول الله په دې پوټې نسبت خوشحاله شوی دی ما ته کلمه شهادت ښایه بهرام هغه وخت د مجوسیت نه توبه ویسته او رب العالمین مسلمان کړ او چې کور ته واپس راغی نو ټولې پاس الخزه
او چې نور څومره نوکران غلامان انګور او څومره به زوی ټول هلکه باس زه مسلمان شویم او ما سره به نن تاسو ټول مؤمنان کیږئ او ما سره به په دې منډه کې هغه څوک خدمت کوي چې هغه مسلماني او چې کوم مجوسي کافر د خدمت به نه کوي د زوی انګور لوڼه او ښځه او چې څومره نوکرانو رب العالمین په یو ژبه خدای مسلمانان کړل اسیرونو د یو رکوټې نسبت یو مجوسي خیال ساتي خدای ایمان ور نصیب کوي نو چې مسلمان له یو نسبت خیال وساتي رښتیا وایي مسلمان له به خدای خوشحالي ورکوي که به نه ورکوي او دغه پوټینې نسبت دی ډېر راکوټې نسبت دی د رسول الله مبارک په سوونو کاله وروسته د یو مسیح نسبت دی او د قرآن د نسبت نه مضبوط نسبت بل شته دا قرآن په رسول الله مبارک نه ودرېږي دا رسول الله مبارک ته رسی او د هغه نه پس جبریل ته رسی او د جبریل نه پس چا ته رسی رب العالمین ته د مضبوط نسبت دی کلک نسبت دی ستا او د پیغمبر منځ کې تړون پیدا کوي او ستا او د الله په منځ کې تړون پیدا کوي خو افسوس دی نن موږ قرآن ته شا کړی دی موږ چې څومره زور موبایل له ورکړی دی فیسبوک له ورکړی دی د دنیا روزګار نه ورکړی دی نو د دې سلم عیسا خیال مم د قرآن نه دی ساتلی ان لاړ پاتې شو د موبایل د برکت نه قرآن لاړ المارۍ ته وخت فیسبوک او د نیټ د برکت نه قرآن په رومال کې بند شو ختم او فرمایي رسول الله مبارک وی داسې وخت به راشي مساجدهم عامرة وهي قراب من الهدى جمعتونه به ظاهر کې ډېر نقشونیګار وي آباد وي هدایت بنی د قرآن تلاوت او درسونه بنی ختم او د شپې چې خلک وګوري نو قرآن کې به لیک وي خط به وي او چې سار پاسې تشې پاڼې به پرتې وي لیک او خط به پکې نه یریږم قسم په خدای یریږم پار وختي دا خلک پاسې پېشمني نه مخکې ګاډي رواني زمونږ کور خو د سړک په غاړه د غراري مونږ اورو پېشمني نه مخکې ګاډي رواني او ماسخوتن د 1200 بجو پورې ګاډي واپس روان دي دا ټول د دنیا دپاره په منډه دي خدای یې ملزم یې جومات ته بد مدرسې ته سپک کنځل ګیرې ته کنځل پټکي ته کنځل د رسول الله مبارک دین ته زوړ دین ویل مدرسې پسې خندا کول علماو پسې خندا کول طالبانو پسې سپک کتل حافظانو ته سپک کتل او په معاشره کې دا یو کمزوري مخلوق ګڼل او دا سوچه چې زوی نن چاته ووایه په یو لوی مجلس کې چې زه زوی علم ته وباسم حفظ ته څه به وایي درته ډېر قابل دی مړه ډاکټر ته جوړ کړه انجینر ته جوړ کړه څه کوم طرف روانې کوم خوا روانې خلک سپومې ته وختل خلک کوم طرف ته لاړل او ته کوم طرف ته روانې دقه سوچ رښتیا مې که غلطه وی وایه جواب راکړي رښتیا مې په غلطه وی ټول سوچ دقه روان خلک کوم خوا لاړل دا به درته زر وایي نو چې جومات کې به ستا بچی ناست جومات خوري بس قابل هوښیار بچی دی قابل هوښیار بچی په کوم طرف یې لو کې خدای بنده کا اسکول ته ولېږه کالج ته ولېږه او اینه تاسو چې څومره لږ خلکو خپل بچي څوک حیات آباد کې څوک پېښور کې څوک پیپټ آباد کې څوک په لاهور کې او څوک په مري کې خپل بچي بوځي په زرګونو لکونو روپۍ د میاشتې پې لګوي شوق د دنیا دی هغه دنیا چې تا نه شاته پاتې روته دې په منډه روانې الله سره نسبت ختم نن انګریزۍ سره نسبت منه خو نه ده انګریزي زده که الله سره نسبت ختم نن موبایل سره نسبت رښتیا چې موږ څومره ټیم نن موبایل له ورکوو د ووایه د دې سلم ایسه ټیم موږ قرآن له ورنه کړو د قرآن تلاوت نشته پخوا به جومات اوس دقه چې درسونو کې کم کېږي نو دا ټیک تا لیکن د درس نه علاوه د قرآن شریف تلاوت سار ماسخوتن ختم پخوا به مازدیګر هم دلته خلک ناست د قرآن تلاوت به کوو سر مانځه نه پس هم به بوډاګان او دا ټول به کېناستل د قرآن تلاوت به کوو ماسخوتن به هم بعضې دوستان کېناستل د قرآن تلاوت به کوو اوس د دنیا نه موږ نه یو ګار قرآن ته او موږ څه وایو هلکه دا دین دا مړه زړې قصې پیسې دا زړې خبرې زړې خبرې ورته وایو او دا مدرسې مړه دا مدرسې هسې فضول محتممانو ځان له جوړې کړي دي او دا چل کوي او دا چل کوي او دا قاریان داسې فضول لګیا دي فضول ورته مو وایي جومات پسې خبرې مدرسې پسې خبرې عالمانو پسې خبرې قاریانو پسې خبرې خدای ته وګورئ تاسو ته وایم
تاسو نیکان خلک یې، صالحان یې، دیندار یې چې د خپل کار روزګار ټیم کې راغلی یې د قرآن خوشحالۍ لا. ټول وایي الحمدلله، بیا وایي الحمدلله. نو تاسو پوه یو، تاسو ته ویم چې عالمانو پسې بد به نه وایي، قاریانو حافظانو پسې بد به نه وایي. غلطۍ به وي ښه، ما کې به د ټول نه زیاتې غلطۍ وي، خو ازارمن کېږي به نه. پښتانه وایي د ازاره چا بازار موندلی نه دی. عبدالرحمن بابا و د ازاره چا بازار موندلی نه دی. که هزار نصیحتونه ورته وکړې ای رحمانه، نو د ازاره چا بازار موندلی نه دی. د دنیا نصیحتونه وکړه خو ازارمن سړی برباد ګرځي، برباد. عالمان غریبانو پسې خو چې څوک څه وایي دی خاموشي چپ ناست دی، او خدای خو ویني که نه. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مونږ لوی امام و د دین، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. یو سړی وله راغی ورته وایي چې امام صاحب یو تپوس ته نه کوم، ابو حنیفه نعمان نوم دی، وایي چې دا تپوس ته نه کومه چې ستا مور ده ما اورېدلي دي، کونډه ده او مور خو مې کونډه ده، او دا مې اورېدلي چې ستا مور ډېره ښکلې ده، او دا مې اورېدلي چې کونډه ده، نو ما له به یې په نکاح رانه کې. هلکه یو لوی عالم ته، یو سپین ږیري ته به څوک دا خبره وکړي؟ ما ته به څوک دا ووایي چې ستا مور ستا ما مور سره څه کار، زما مور نه څه خبره چې ښکلې ده. و دې وایي چې نور څه نه کړي، دا مازدیګر ولا په دا خښته ووه، دا خدای بېغ وباسه، زما مور سره ستا څه کار شوی مه. ورته وایي ستا مور ده ښکلې ده او کونډه ده، ما له په نکاح رانه کښېني. امام صاحب ډېر صابره و، انتهایي صابره. دې پسې یو بله خبره ذهن ته راغله، یو سړی وله راغی امام صاحب ته تپوس کوي، هر قسمه خلک دي. وایي صاحب یو تپوس ته کومه چې د انسان د اودسمات خوږ دی که تریخ دی؟ لوی اودسمات دا خوږ دی که تریخ دی؟ خدای اوس ما وایي که ما نه چا دا تپوس وکړو نو زه به یې بوځم او نیغ به یې لیټرین ته بوځم چې لاول یې دلته وکړه او بیا وساټه دې باتروم ته نه ننوځه او ښه مضبوط غراز ورکړه لاول، او بیا قاشوغه به څه درکړم خیر دی، ویې ساټه چې مونږ ته پته ولګي چې خوږ دی که تریخ دی. اوس ملا ته د دې څه پته لګي؟ امام صاحب خو ډېر هوښیار سړی و، هغه ورسره دویم بحث نه کوي، او ورته څه وایي؟ او ورته وایي چې تازه یي نو خوږ دی، او چې کله اوچ شي نو تریخ دی. سړی ورته څه وایي؟ رزیل سړی ورته څه وایي؟ وایي تا سکلی دی. ګوره دویمه خبره، تا سکلی دی چې دا خبره کې. امام صاحب دی بچې ما سکلی نه دی او نه مې سټلی دی، خو چې کله دې تازه یي نو مچان وله راځي او مچ خوږ شي له راځي، او چې کله بیا دې اوچ شي که نه نو بیا ترې مچ تښتي بیا وله نه راځي، نو معلومېږي دا چې هغه خوند یې د لور سره ختم شوی دی. سړی ورته وایي امام صاحب خدای خو ډېر لوی علم درکړی دی او لوی صبر خدای سره کړی دی، ستا دې مبارکي، خو موږ دې غرق کړو. امام صاحب د دې څه مطلب؟ وایي هلته مې یو سړي سره شرط ایښی و، هغه یو بل عالم یادو چې هغه صابره دی، او ما ورته وایي چې نه امام، ما ورته وایي هغه صابره دی، هغه وایي نه امام ابو حنیفه صابره دی. ما وایي شرط ایږدو، نو شرط هم کېښودو، نو واقعي ته د هغه نه زیات صابره وختې، شرط مې بیا یې لرو. علما چې که نه دې صبر کوي، خلک لګیا یل څه ورپسې وایي. مونږ وایي هلکه فقیر دی لګي خپل سفر دی کوي، اوس پي دی غاپي غپ غپ دی کوي. ډېر خلک هم لګیا شي، علماو پسې کنځل مو یو بد مو یو سپک مو وایي، و انشاءالله چې علما او قاریان او حافظان به د دین د خدمت نه منع نه کړي که خیر انشاءالله، ما به لګي د دین خدمت به کوي. که ته هر څه وی خو په دا منبر به راته زه چغې وایم چې خدا ایر وره دوزخ ته مه ځه جنت ته ځه، زه د خیر خوا یم، بله د خیر خوا دی. که ته کنځل یم کوې نو زه به څه ویم؟ بچې جنت ته ځه، بچې ګناه مه کوه، بچې نیکي وکړه، بچې د الله او د رسول دشمني مه کوه، د الله او د رسول خلاف مه کوه، چې خدای د دنیا هم ښه کړي اخر هم ښه کړي. مولیا به د خیر خوی، ستا بچي ته به قرآن ښیي، ستا بچي ته به دین ښیي، ستا بچي ته به ناظره ښیي، تا ته به مونځ ښیي، تا ته به روژه ښیي، تا ته به ښکلې عقیده ښیي، تا ته به د رسول الله مبارک اخلاق ښیي، تا ته به نیغه لار ښیي، غلطه به درته نه ښیي. دا د علماو کار دی، منصب دی. نو امام صاحب ته هغه هلک وایي چې مور دې ښکلې م ده کونډه د ما ته په نکاح نه کې. امام صاحب څونه هوښیار ورته بچې تپوس به ترې وکړو که دا خو ډېر ښه شو چې د ما د مور دپاره رشته راله، خو دا خو زما مسله نه د مور مسله مې ده، زه به دې تپوس وکړم نو په خوښه به در په نکاح به یې کړم.
وخواخونه ما په مور وس خو نه رسېږي خو چې امام صاحب قدم واغېست دی سړي ځمکې ته راپرېوت ساعت یې ووت مړ شو حدیث قدسی د رسول الله مبارک فرمایي د ترمذي حدیث دی من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب الله وایي چې چارو زما دوست سره دشمني وکړه ما د طرف نه اعلان جنگ دی دی خبر که زما جنگ ته تیار شي د خدای جنگ ته تیارېدی شي جواب راکړه نشي تیار او د الله دوست عالم دی عالم قاری حافظ دا د خدای دوستان دي ولې ځکه د خدای قرآن مخلوق ته دوی رسوي د خدای په قرآن مخلوق دی پوهیي د پیغمبر میشن دی خلکو په لاس کې نیولی دی پیغمبر سره الله را لېږلی دی خلکو ته خپله عقیده وښایه عمل وښایه اخلاق وښایه قرآن وښایه حدیث خلکو ته ورسوه هغه میشن نن ملا حافظ قاری په لاس کې اخیستی دی نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته چا وی سړی دی مالکه وی ما نه دی وجلی د ماله سپېړه راکوله نو الله دله سپېړه ورکړه د ماله سپېړه راکوله الله دله سپېړه ورکړه یو سړی په لاره روان و نیک غوندې سړی ښه سړی و نیک باران و خټې دي او یو جنټلمین دی هغه سره ښځه ده هغې هم روان دي چې ته واده له نو لار کې خټې دي نو دا نیک سړی په لاره ځي غریب نو خپې غلطه شو په یو ډن کې خپه کېښوده چې ډن کې خپه کېښوده نو شوت شو چې هغه خټې اوبه د هغه جنټلمین په هغه ښځه باندې ور پرېوتې د هغې جامې او پړونه ټول د خټو لید پید شو او جنټلمین چې ښځې ته وکتل نو عادت وي خدای دې بې خوبه څه په دروند چاقو ګرځئ په لاره روانې ګډېږي خټو خټې زما په ښځه راوویشتې او لاس یې اوچت کړه او دا نیک سړی په دا مخ ووه داسې مضبوطه سپېړه یې ورکړه چې په دې مخ یې وله سور داغ جوړ کړو خو چې په لاره ځي په قلار نه ګډېږي ښځه دې ښځې ته وایي ښځې ده چې واپس ځو کور ته چې جامې بدلې کړي دا خو ټولې جامې او پړونه یې ټول ستا لید پلید شو زه چې دو جامې به بدلې کړي بیا به روزو نو دې واده له به لاړ شو او دې غریب ورته وایي ما خو په قصد نه دي کړې ما ته څه پته وه چې دلته ډنډه ده دوه درې خندلې یې ماته وکړله مخ غریب مه کړي بس دې مخکې لاړه په یو بازار ورغې بازار کې یو الوی و هغه الوی چې به سهار وختي د الوا تال کې خو پی به یې خرڅوله الوا نو چې لومبۍ به پې څوک راغی نو هغه له به خیراتي یو فلیټ الوا ورکوله د هغې عادت اوس باران دی جړی ده دې پې ورغې مخ مږي داسې خدای مخ مې پرید شو چې ورغې دلته راشه ورغې د الوا نه یې وله پلیټ ډک او جام یې ورته پی ډکان دا واخله د خدای په نامه واله د چې هغې ته وکتل نو دې په خړه به په خندا شو دوکاندار الوی ورته وایي خاندې څه ده ما د الوا درکړه پی درکړل ظالمه ته خاندې وایي د دې پورې نه خانده بس د خدای خدایۍ ته خاندم قمقله د خدای خدایۍ کې څه چل دی چې ته خاندې وایي په دې خاندم چې یو خوا سپېړې راکوي بل خوا الواګانې راکوي یو خوا سپېړې راکوي بل خوا الواګانې او جام پی پکې لا بیل دی هلته هغه ښځه سړی چې کور ته لاړل سړی بره کوټې ته وختل څه کار دپاره ښځه جامې بدلوي چې پوړی نه یې خپه وکړی د ډس چې لاندې راغې سټی مات شو مړ شو ښځه چې خاوند ته وکتل رشته دارانو ته چغې پې سړي راغلل اوس سړی مړ شو وي سړی خو بیخي داسې مړ شو به سړی څه کوې ورسره اوسه ورشي هغه سړي په سپېړه بې ځایه والی دی داسې یو سړی مخکې لاړ او خیره یې وکړه مونږ غرق نه شو بچي به یې غرق نه شي زه غرقه نه شم هله لاړ چې راول د هغه نه معافي وغواړئ څوک نه سړی و دا نمونه سړی و په مخ یې په سپېړه بې ځایه وواو کسان ده پسې لاړ دی اوس لګیا دی ښه مزدار حلوا خوري جام نه ګوټکۍ ورپسې څور کې دی بشیر جانه څه دی خیال دی او که دا د شی تا ته هم چې ته پلیټ میلو جو خو والله که عبدالقیوم ته پکې سات هم نه دی لګیا دی دا سړي ورغلل څه وایي ورته یا لکه هغه په سپېړه یې تا نه درکړې وه هغه بابا او مال یې راکړې وه خو دې مړ کړ خدایه ما کوم دی وجلی دی زه یې ووایلم ما خو نه دی وایلی نه سړی دی وایه خو دا څه په جنجال واړېده ما کوم دی سړی وجلی دی نه تا ورته خیره وکړه خو په وړونه پرېوت مړ شو ما خو خیره نه ده کړې والله که مې خیره کړي خو مړ شو ګوره په مخه ټکي له راځو وی هغه ماله سپېړه راکړه الله په ما خفه شو هغه له سپېړه ورکړه د هغه سپېړه کوم طرف ته راورسېده د الواله او پیو له راورسوله او زه الله سپېړې کوم طرف ته ورسو اخرت ته نو الله مو د ازارمندۍ نه ساته بس
خدای مو ازارمن مکا که علماو پسې حافظانو پسې قاریانو پسې مدرسو پسې د پروپیګنډې جوړې کړه سپکې دې شروع کړې نو ازارمن شوي د خدای دین ته به بند نه چی د خدای قرآن ته به بند نه چی ته چې عالم پسې سپکه وې نو تا د خدای دین ته بند واچو ولې ته په دې عالم خلک بدګمانه کوې د دې عالم نه به څوک دین بیا نه زده کوي د مسلو ته به بیا غوږ څوک نه ږدي که ته د حافظ او قاري پسې سپکې وې نو خلک به د حافظ او قاري نه لرې تښتي بیا به دې څوک قرآن نه زده کوي د خدای قرآن ته بند واچو او که ته د مدرسې سره دشمني کوې نو دوی مدرسې ته به خلک په سپک نظر ګوري څوک تعاون به ورسره نه کوي مدد به نه کوي نو مدرسه کې چې کوم دین خورېږي هغې ته دې بند واچو نو چې د خدای دین ته او قرآن ته او د پیغمبر حدیثو ته دې بند واچو رښتیا ووایه دا د خدای دشمني ده که نه ده من عاد لي ولیا فقد آذنته بالحرب زمارونو بنیادی خبره دا ده چې د قرآن خدمت څوک هم کوي محبت او مینه به ساتو ښه د خدای د مخه به ساتو د الله د مخه به ساتو دا به مړو کې سوچي چې دا زه یو افسوس کله وکړم د عیسایانو چې دا کم مشران دي که نو پادریان او دا راهبان یاره عیسایان دومره قدر د هغوی کوي چې د حد نه وتې چېرته عیسائی د خپل مذهبي مشر بد اوسه پورې به چېرته تاسو په فیسبوک باندې یا په چېرته په یو ځای به ونه وینئ بلکې عزت یې کوي حالانکې د هغوی هغه پادریان نن په خپلو عبادت خانو چرچونو کې ناست او په بدعملۍ نښتي دي ای ودونه نه کوي او ګناهونه کوي جینکو سره ناستې کوي لیکن تر ننه پورې به د یو عیسائی نه د خپل مذهبي مشر بد وونه دا یهودي وګوره د هغوی خپل مذهبي مشر ته ربي وایي ربي هغوی چې څونه قدر کوي د ربي مخکې خبرې نه کوي یهودیان ورشئ تاسو په دې وطن کې هندوان پاتې شوي دي او لاړ شئ په هندوستان کې هندوان وګورئ یاره هغوی خو د خپل مذهبي مشر مجال شته که بد وایي عزت یې قدر کوي ما سوه د مسلمان چې خوله خودی نو په مذهبي مشر یې پاکوي چې خوله خودی نو په مدرسه یې پاکوي چې خوله خودی نو په پټکي پاکوي او باسي وبکې عیبونه دا عیب دا نو عیب خو شته ولې نشته ملا او قاري او حافظ خو دې معاشرې نه جوړ دی او چې پی سینګی نو شملې به یې غسي که نه او چې پی سینګی نو کوچ به یې غسي که نه او چې پی سینګی نو سوچه غوڼي به یې غسي که نه او چې څنګه ښایي هغسې به جوړېږي نو ملا خو دې معاشرې نه جوړ دی نه بار خو نه دی نو کم از کم تاسو ته دا یو خبره کوم چې خپل بچي به راولئ او حفظ به پې وکړئ حافظان جوړ کړئ د بچو نه ښه او د خلکو پروا مه ساتئ خپل بچو نه علم عالمان ته جوړ کړئ د خپلو بچو نه خپلو ځان لم اخرت کې خپلو بچو لم اخرت ښه کړئ ستا یو بچی چې حافظ شو ستا یو بچی چې قاري شو ستا یو بچی چې عالم شو ستا یو بچی چې قرآن په ناظره زده که زما قسم په خدای ځان له دې دنیا ښه کړه هغه له دې ښه کړه ستا اخر ښه شو د هغه هم اخر ښه شو خو دا د خلکو خبرې پرېږدئ بس حافظانو قدر کوئ عزت یې کوئ احترام کوئ او د علماو قدر کوئ عزت کوئ احترام کوئ او مدرسو سره ښه مضبوط نسبت ساتئ د مدرسو چې وسم کېږي تعاون ورسره کوئ او د مدرسو بد مواد چې وسم کېږي چې جومات او د مدرسې دیوالونه ښکل کړئ دا مبالغه مې درته وکړه چې وسم کېږي چې د دې نابینا حافظ او د دې حافظانو او د دې قاریانو لاسونه ښکل کړئ د قرآن د مخه د دنیا د مخه نه ښه د الله د مخه او د قرآن د مخه شکر الحمدلله په دې موږ د خدای نه ډېر خوشحاله یو چې زموږ په هر کلي کې د الحمدلله د حافظانو قاریانو نه خدای کار اخلي او الحمدلله د قرآن د حفظ او د ناظري ډېر زیات درسونه دي ټول وایي الحمدلله او شکر زموږ د نوجوانانو علماو نه خدای د دین ډېر لوی کار اخلي انا علم نه خدای کار اخلي خلک دې لګي چې هر څه وایي او په جنازه کې په جمعه کې په اختر کې په پروګرامونو کې دا علما لګي او ستا د دین ستا د ایمان او ستا د اخلاقو تربیت کوي داسې خپلې واقعاتو اورېدو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ خپلو ملګرو سره شیر کړئ ډېره مننه